السلام علیکم ورحمت الله. لږه حساسه مسله ده او سیریس مسله ده. د لاشعورۍ په وجه باندې ډېره زیاته په تیزۍ سره روانه ده. په حیثیت د مسلمان چې موږ تاسو غیرت وکړو او دغه خبره باندې روکتام وکړو، دا وایس تمامو ګروپونو ته، زموږ په واتساپ کې څومره ګروپونه وي تمامو ګروپونو ته دا شیر کړو. زما مسلمانانو، کله چې زموږ ستاسو بچي د یو کلاس نه بل کلاس ته په سکول کالج یونیورسټۍ کې واوړي، د تیر کال چې کوم کتابونه دا موږ کباړیانو ته وړو، ستاسو په علم کې شته چې دلته کباړي دکان نه وروسته د کباړي په دکان کې د دې کتاب سره څه چل کېږي. دغه کتاب چې په دې کې اردو، عربي، اسلامیات، انګلیش وغیره مختلف کتابونه شامل دي چې په دې کې د قرآن کریم آیاتونه نه بلکې پوره سورتونه، سورت انفال او داسې مختلف سورتونه په عربي کتاب کې شته، په اسلامیات کې حدیث مبارک شته، په اردو کې داسې شته، داسې د صحابه کرام واقعات او تذکرې پکې شته. دا کتابونه چې کله دغه کباړیانو ګودامونو ته لاړ شي، د دې سره څه چل کېږي، مونږ او تاسو د خپلې رشته دارۍ دپاره، تعلق دپاره، لین دپاره، د کاروبار دپاره، د هر یو شیز دپاره مونږ تحقیق کوو، معلومات کوو، جانچ پړتال اخلو چې څه کوو، څه نه کوو، څنګه کوو، د ټول هر څه مونږ پوره معلومات کوو. خو آیا د دې مسلې دپاره مونږ چېرته معلومات کړی چې آیا د کباړي له زه دا کتاب ورکړم او 100 روپۍ او 50 روپۍ پرې راکړي، آیا دې کتاب سره وروسته څه چل کېږي، دا معلومات مونږ کړی نه دی کړی. زه به حیثیت د مسلمان، به حیثیت د تحفظ قرآن پاک کمیټې پاکستان د صوبایي او خادم، زه تاسو د دغه سره د ثبوته په مضبوط لیول باندې دغه خبره کوم چې دغه کتاب چې کم کې قرآن کریم موجود دی، کم کې حدیث مبارک موجود دی، دغه کتاب دا په ټوشو پیپر کې استعمالیږي. سره د ثبوته به زه هر چاته دا واضح کوم. زما نمبر د ځان سره مشران نوټ کړي 0312 92 17 360. په دې تاسو رابطه کولی شئ، زه به تاسو مطمئن کم. لہذا چې په ټوشو پیپر کې زما قرآن کریم استعمالیږي، آیا دا بې حرمتي نه ده؟ دا بې ادبي نه ده؟ روکتام مونږ ټولو له پکار ده چې په دې مونږ تاسو روکتام وکړو. لہذا د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت او د تمام دینی مذهبي کمیټیانو، تنظیمونو، مشرانو نه چې د هر مسلک سره تعلق ساتي، د هغوی نه مې دغه گزارش دی چې تاسو په دې باندې روکتام دپاره عملي اقدام اوچت کړئ. دویم د مور او پلار نه مې دغه گزارش دی چې خپل بچي په دې خبر کړي. د استادانو نه مې دغه گزارش دی چې خپل سټوډنټان په دې خبره باندې باخبر کړي. د علما کرامو نه مې دغه گزارش دی چې خپل منبر محراب نه دغه مسلمانان باخبر کړي. د حکومت نه مې دغه گزارش دی چې دې لپاره تاسو پریکټیکلی عملي طور باندې یو قانون سازي وکړئ، یو لایحه جوړ کړئ. دا کلاو د الله عذاب ته دعوت دی. کفارو ملکونو کې چې هغه زما قرآن کریم نه مني، چې هلته کې کله بې حرمتي وشي، مونږ ټول روډونو ته راوځو احتجاجونه کوو. خو دې لم پکار ده، دا هم د قرآن کریم بې ادبي ده او بې حرمتي ده. پکار دا ده چې زما خلاف هم څوک راوځي که نه، زه مسلمان یم او زه بې حرمتي کوم لګیا یم، زما خلاف هم څوک راوځي، مال هم څوک شعور راکړي. د شعور ورکولو لپاره تمام امت یو شي، تمام مسلمانان په خپلو علاقو کې آګاهي مهم شروع کړي. دې حوالې سره نور چې کوم داسې مختلف قسمه بې ادبیانې، بې حرمتیانې په نظر راځي، د دې ټولو روکتام چې مونږ تاسو په شریک وکړو، الله تعالی به زموږ نه راضي شي. لوی بې ادبي ده، لوی بې حرمتي ده. تمام معزز مشرانو نه مې دغه درخواست دی چې په دې روکتام کې تاسو موږ سره ودرېږئ، زموږ ملاتړ جوړ شئ او د دې قسمه بې ادبیانو، بې حرمتیانو جړ به موږ د پاکستان نه وباسو، بلکې د پوره دنیا نه به وباسو. نو انشاءالله الله تعالی به زموږ استادو نه راضي شي او جنت به زموږ ځای شي انشاءالله. ضرور دا خبرې خو تاسو واورېدلې، خو که تاسو په خپل محله کې وګورئ او کم کسان چولې، مټر او دا شیونه خرڅوي، نو د هغو سره هم دغه کامپیانې کتابونه چې په کمې کې آیاتونه لیکلی شي، د الله او د الله د رسول نومونه پکې لیکلی شي، موږ هغه رالو په هغې کې چولې، مټر، شوپړ، دا شیونه چې دي موږ په هغې کې خرڅوو. نو په دې باندې تاسو هم لږ سوچ وکړئ. بل دا پیغام چې دی دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته هم ورورسي.